یو حدیث ارتوایما دا حدیثم امام طبرانی په طبرانی کې او بیا عمدغه حدیث سره ملتا جلتا یو حدیث دی. دا حدیث خو عبد الله ابن عباس نه روایت دی او بیا عمده سره ملتا جلتا حدیث دی. په مسند احمد کې امام احمد ابن حنبل روایت کړی دی د عبد الله ابن عمر نه. دا دواړه احادیث سره ملتا جلتا دي. دا دواړه احادیث واوري په مال حرام باندې چې کوم انسان مال حرام کمائی کا او دا اغه استعمال کا. عبداللہ ابن عباس فرمائی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ماما مبارک دی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. دا واورے د زړو پسترګو په غوګونو پسترګو باندې والله انسان حیران پاتش. سعد ابن ابی وقاص فرمائی عبداللہ ابن عباس یہ سعد ابن ابی وقاص پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائل اور تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبا مستجاب الدعوات څنګه جوړ شمه. زبا داسې څنګه جوړ شمه چې چا تلاس پور تکړم او هغه ته دعا وکړم چې زما دعا د هغه په حق کې قبول شي. دي ته ویل کېږي مستجاب الدعوات چې هر دعا چاته وکړه رب لا یزال یقبلی. دا سه انسانان د الله تعالی په ځمکه باندې شته چې هغه پاکان خلق. یا رسول الله مبارکه دا یعنی ورتویلی زبا مالدار څنګه جوړ شمه یا به عزت والا څنګه جوړ شمه یا به شهرت والا څنګه جوړ شمه یا به رعب او دبدبی والا څنګه جوړ شمه. ورته فرمای یا رسول الله مبارکه مستجاب الدعوات به څنګه جوړ شمه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای سعد ابن ابی وقاص خپل مال او خوراک پاک کړه په حلال طریقه باندې حاصل کړه رب لا یزال بد مستجاب الدعوات وګرځي. نبی علیہ السلام چې هر دعا رب نغواړي رب قبلي. چې کله د مال حلالو خوراک د حلالو سکاک د حلالو تربیت ته په حلالو باندې شوو حرام خوري در کې نوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګارنټي ور کړی د چې دا انسان مستجاب الدعوات دی. دغه انسان به هر یو دعا قبول او منظوري. او بیا څورته فرمایي په همدغه حدیث کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته قسم خوړل دی او ما دا خبره تاسو ته مخکیم کړی دا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې په کومه خبره باندې قسم فرمایلی هغه ډیره د اهمیت وړ خبره. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قسم خوري چې والذی نفسی بیده زما د قسمی په هغه ذات باندې چې د حضور مبارک روح د هغه په دست قدرت کې دی چې د یو انسان یو لقمه نوړی یا د یو انسان په مال کې یو روپۍ حرامه د خېټې له لاړه او د پرورش په هغې باندې وشو یو لقمه یو نوړی یا یو روپۍ حرامه پیغمبر علیہ السلام قسم خوړلی دی د هغه خېټې له لاړه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دغه انسان څلوېښت ورځې رب لا یزال عبادت نه قبلي. امام طبرانی حدیث دیتا په صحیح سند باندې. او بیا څو فرمایل چې کچرته یو نوړی باندې د حرام انسان پرورش او تربیت وشو پیغمبر علیہ السلام فرمایي النار اولا به اور د جهنم په دغه انسان باندې ډیر حقدار دی چې دا انسان رب لا یزال په اور د جهنم کې وسوځي. قسم خوړل پیغمبر علیہ السلام څلوېښت ورځې د هغه اعمال ندي قبول رب لا یزال یعنی مقام د مقبولیت ته نه رسي. خدای پاک دا د مال حرام د خوراک هغه زجر او هغه مذمت او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک طرفنا بیان دی چې ما تعالی احتیاط پکار دی مسلمان. او دغه حدیث سره سره مسند احمد کې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای دا حدیث وره عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې یو انسان کپڑا وخښتا او رسته بیا ډیره عجیبه خبرم کړي ښا دا وره یو انسان کپڑا واخښتا او دا کپڑا مثال کې طور په 50 روپے باندې وا 50 درهم باندې وا او په هغه کې یو روپے د حرام وا. ګوره اکثریت 9 روپے د څه شي وي د حلال کمایي وي یو روپے په هغه کې د حرام وا. عبد الله ابن عمر فرمای
د مبارک فرمای چې ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدلی دي چې یو کپڑا چا وخښتا په 10 روپۍ او په درهم باندې 9 درهم د حلال کمایي 1 درهم د حرام کمایي او دا کپڑا یې واچولا او په دې کې منځ او صلات وک پیغمبر علیه السلام فرمای دا منځ د الله جل جلاله په در کې مردود دی نه دی قبول زمونږ استاد لباس او بیا اخیسته خبره دا کړې ده عبد الله ابن عمر د خپل غوغو ته اشاره وکړه داس د خپل غوغو ته او سی وی چې دا غوغونه د عبد الله ابن عمر کانه شي کانه کدا حدیث ما پیغمبر علی السلام نه نی اوریدلای یعنی دا حدیث ما نبی علی السلام نه اوریدلای دی خدای رزما غوغونه کانه کا عبد الله ابن عمر فرمای کدا حدیث ما پیغمبر علیہ السلام نه نی اوریدلای 1 روپۍ د زما استا په کپړو کې د حرامي او موت اغه لباس واچو نبی علیہ السلام فرمای رب لا یزال چې څو پورې د لباس تا په بدني رب لا یزال په دربار کې ستا یو عبادت نه قبول ولی ما او پتا باندې سترګې پټي ټول عمر بدل ته پاتې کیګو ټول عمر ما او تعدل ته تیرو دا روزانه بنیاد باندې ما او تا نو ګورو چې فلان وفات شو دنیا نه لاړ څه شي پرې خو دا هر څه پرې خو دا فلان وفات شو دنیا نه لاړ داغه کورونه پاتې داغه بنگلې پاتې داغه گاڑی پاتې داغه کمال حلال دی او کمال حرام دی هر څه انسان نه پاتې دی روزانه بنیاد باندې موت اورو ولی انسان عبرت ناخلی ولی انسان رسول الله مبارک خبر زړه ته نه چي ولی انسان رب لا یزال خبر زړه ته نه چي ولی ورته اسلام سیده نخکاری ولی ورته رسول الله مبارک خبره د زړه او د اخلاص نه نخکاری دا مسله زما او پتا کې دا مسله نه په دین کې شتا نه په رسول الله کې څه خبره او مسله شتا نه په کلام الله